احسانه یو دوه ویډیوز در باندې د پروګرام په دی اوله کې ونه ګورم. ویډیو سر خو خدا بس چې پلی شي د دې نه بعد به نور ګپ لګو. سر داسې حساب و دا خو څه ګاډی او څه کارپیټ و پکې او دا بل څه کنفیوژن شان دی دا لږ کلیر کې داسې چلو. دا وی آی پی پروټوکول کلچر دی. دا یو ګاډی چې دی که نه دا زمونږ ملګري مونږ په ګاډو کې روانو نو زمونږ د دې ګاډي نه مخکې شو دی په چارباغ نه لږ مخکې او دا بار بار دا هارنز روانو او سایرنو او یو ټرم استعمالیږي طوفان بدتمیزي. دا چې کوم دی نو دا یو طوفان بدتمیزي بپاو نو مونږ ملګرو ته ووایي چې یاره لږه لاره ورکړئ کېدای شي مریض یې پکې څه بل څه داسې څه لانجوي. نو چې کله هغې ته لاره ورکړی شوه او دا ګاډی زموږ نه مخکې شو نو دا د بره طرفونو ته یو ایسي صاحب و هغه له کارپیټ روان و. بیا هغه وروستو دا دغه کوله چې یاره دا خو آفس له روان و هېڅ پته نه لګي چې دا آفس له روان و که کور له روان و. خو که آفس له روان او که کور له روان نو ته به دا ګاډی په خلکو په دې نورو ګاډو باندې له پاسه خیجې دا که ته له مخې له څوک راشي نو آیا ته به چې کوم دی نو هغه وهې بیا اکسیډنټ به کېږي. دا خو لا کارپیټ وزیم که فرض که په دې کې افسر هم ناسي که نه چې داسې عام پرسکون ماحول به وي ته به ښه ښکلی په روډ باندې روان یې اچانک په داسې یو بدماشي شان شروع شي سایرنې به یو ډېر عجیبه سین یا شا سے زیاده شا کې وفادار دا اشارې به ته کوي ګاډۍ والا نه پرېږدي رکشې والا نه پرېږدي ته سیټ شه چې صاحب لاړ شي. زما خیال په مهذبه ټولنو کې خو داسې نه کېږي. نو په مهذبه ټولنو کې ډېره زبردسته خبره دې وکړه مهذبه ټولنه. یو وړوکې غونډه کې واقعه به درته وګورم. زموږ یو مشر دی نوم یې ځکه نه علمه چې په دې کې څه خبرې که لینک شي او بیا هغه وروستو خفه کېږي. هغه مشر یو پیره خپل کور ته واپس تلو داسې په سور کې هم نو په هغه ورځو کې د چیک پوسټ وي نو هغه یو سیټ ته ودرو لاس یې ورته ونیو ټوپک مارو نو ټوپک مار ورته وی حاجي صاحب چېرته ځي هغه ورته ویل خو زه حاجي صاحب نه یم دا الفاظ به راته دوباره دا لفظ به راته دوباره نه استعمالوي. زه وی حاجي صاحب نه یم. هغه ورته وی ښه نو یې چېرته ځي هغه ورته ستا ردي سره څه کار دی وی د چېرته نه چېرته ځي هغه ورته ستا ردي سره څه کار دی دا خو زما ځمکه ده زه خو لاندې هم تللی شم باندې هم تللی شم په دې کې په ګډا هم تللی شم هر څه کولی شم. دوی دواړه قار شوي دي چې قار شوي ده پسې د ګاډي نه راکوشو وی ګوره ستا د قار هېڅ حق نه رسي ته یې زما نوکر ستا ټوپک زما په پیسو اخیستی شوی دی بلکې د دې نه شروع شو چې ستا بوټ زما په پیسو اخیستی شوی دی ستا جامې زما د پیسو دي دا وردي چې دي کوم اغوستې ده بیا دا کوم ټوپک چې دې راغستی دی او اوس پی ماته نیسي او ما به پې قارې دا زما د پیسو دی په دې کې چې دننه دا کوم کارتوس دی دا زما د پیسو دی نو ته به زما سره ډېر په سړیتوب خبرې کوې ته چې کوم دی زما نوکر یې نو دغه شانتې چې کوم دی که دا اے سی صاحب دی که دا ډي سی صاحب دی که دا د کمشنر صاحب دی دا ټول زموږ نوکران دي. دا خو ما او تا ورته صاحبان څوک ورته صاحب وایي به زه خو چېرته هم دې خلکو ته صاحب ځکه نه یم دې ته وایي سیول سروینټ یعنی خادم دا زما او ستا موږ سیویلینز یو که نه بلډي سیویلینز نو دا زما او ستا چې کوم دی نو نوکران دي نو چې زما او ستا نوکران دي نو پکار دي نوکري په هغه تال باندې زموږ سره ځي. په ایکسپریس ټریبیون کې مې غالبا په 2014 کې یو سټوري کتو هغه داسې چل شوی زما یادداشت کې لږه لږ راځي چې د پروټوکول د لاسه یو ماشوم یا ماشومه چې هغه وفات شوی وه نو دا کیس عدالت ته لاړو غالبا هغه د هغه مور پلار کیس وی سو نو عدالت ویل چې یاره ما ته ووایي چې قانون په دې حواله سره سره دا وی آی پي روډ بندول یا داسې که نه نو عدالت ته وویلی شول چې جی دا قانون نشته
نو ستاسو را خبره چې قانون نشته دا رایجه کړی هم خپلو خلکو دی تاسو خو ACDC یادوئ سرکاري دفتر ته باسي لاړ شي او دا به داسې یریږي دا خلک لکه چې غلی یا یې چېرته څه جرم کړی لکه دا خو سرکاري دفتر دی د سرکار خلک دی تا ته ناست دی بل زمونږ هم دا کلچر هم مونږ ورله ترویج ورکوو چې یو ACDC یا بل افسر هغه بدل شي په اولنۍ ورځ ورته مونږ جي د ګلونو هار ورته اچوو لکه ته ورته ولي اچوې د ګلونو هار خو اولنۍ خبره په یو ایکسټرا اچیومنټ باندې اغوندولی کېږي که نه یا په غاړه کېږي دویمه خبره دا که نه که ته یو چې زه میلمه دوست یم که نه په اریګیشن کې روزانه ټرانسفر کېږي په محکمه زراعت کې کېږي په دغه کې لایو سټاک کې کېږي نو ته AC ته ولي بیا یا بیوروکریټس ته ولي ته هارونه په غاړه کې که نه دا مونږ دا خراب کړی سر قانون هم نشته دی ویل کېږي اوس خو یوټیوب دی فیسبوک دی په دې کې دا ټوټې مخامخ شي په دې کې مې کتل چې کله دا دواړه ملکونه د سپین انګریز نه آزاد شو موږ خو پکې تور انګریز ته ویلی شو که نه خو چې دا کله د سپین انګریز نه آزاد شو نو چې کم د دې ځای هغه بیوروکریسي وه دا واپس لاړه د افسران واپس لاړو او دا ایون د دې د فوجان واپس لاړو که فرض که څوک په پولیسو کې په اعلی عهده وو دا ټول خلک چې هلته کې ویلاړو نو دا خلک څوک یې ریټایرډ کړل څوک چې کم دی نو لکه هغوی له فنډ پنشن یا دا ټایپ سیزونه ورکړل او دوی ته یې ویل چې تاسو نور خپله ژوند انجوای کوئ نو په هغې کې یو کس تپوس وکړو چې یاره دا ولې نو هغه ته وویلی شو چې یاره ته هلته کې مونږ لیږلی وې ته هلته کې د هغه خلکو آقا وې ته اوس په هغه خوی عادت شوی ته به اوس هغه آقاګیرت دلته کې زمونږ په خلکو کې نو دلته کې خو آقا نشته دلته کې خو ټول خلک د قانون په نظر کې برابر دي خو زمونږ د غلامانو دپاره ته آقا وې زمونږ د خپلو خلکو دپاره خو ته آقا نه نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې سپین انګریز لاړ سپین انګریز خپل ټول خویونه چې کوم دی تور انګریز ته پرېښودل اوس چې کوم دی نو د تور انګریز اوس هغه خلک چې کوم دی هغه په موږ پسې برید ته وایي هغه خلک چې کوم دی چې زمونږ هغه یعنی سیول سروینټس دي هغه زمونږ خادمان زمونږ نوکران او زمونږ څوکیداران چې کوم دی نو بس اوس په موږ باندې ضرور دي تاسو چې کوم معاشرو خبره کوئ سر دې ته مهذب معاشرې وایي او هلته انساني احترام د عهدو په بنیاد نه لکه فار ایگزامپل لکه اوس یو افسر څوک ځي که نه جي نو خدای نخواسته یو نیچرل ډیزاسټر راغلی دی ساعت څه شي د دې افسر ته ډېر زیات ضروري دي ټیک ته موږ به تا ته لار وکړو که نه خو ته ما ته دا وایې چې افسر پروګرام له ځي او یو نیمه ګنټه ناوخته پاسېدلی دی پروګرام پرې ناوخته کېږي نو نیمه ګنټه به د وخته پاسېدلی و ستا خو دا حق نه جوړېږي که نه چې ته نور ګاډ ته چې لر شه چې زه لاړ شم که نه مسله دا ده سر چې مونږ خپل حقوق نه دي پېژندلي مونږ ته دا پته نشته چې دا کس چې ما ته وایي چې مونږ ته څوک وایي داسې شه چې مونږ داسې شو چې څوک وایي چې خوا شه مونږ خوا شو که نه نو دا روایت په هم د دې خلکو نه بدلېږي دې خلکو رایجه کړی دی هم دا خلک به یې بدلوي ډېره ښکلې خبره دې وکړه په دې کې به زه صرف یو ټوټه داسې راولم چې د کمې خزانې نه چې دې ټولو خلکو ته تنخواګانې ورکولی کېږي هغه که د دې ملک وزیر اعظم دی د هغه نه بعد بیا آرمي چیف دی جدا خبره ده چې یو ته مخکې دی بل وروستو دی خو خیر هغه داسې چې راځو که نه په ترتیب چې راځو نو بیا پسې آرمي چیف دی بیا که فرض که د دې نه بعد چې څونه وزیران مشیران دي ایون د دې ملک که ججان دي که د دې ملک د پولیسو محکمه ده چې څوک هم دي که په دې کې غټ افسر دی که وړوکی افسر دی خو چې کم سړی د دې خزانې نه تنخواه الي نو دا ټول مونږ ته باونډ دي چې دا ټول به زمونږ خدمت کوي دا به په مونږ خپلې بدماشیانې نه خرڅوي ها که د یو سړي خپل کاروباري او د فی سبیل الله راغلی او بیا په ما باندې ځان خرڅوي خو جدا خبره ده نو زما خو دغه سوچ دی چې زما وړوکی بچوړی چې د 10 روپو بسکټ خوري نو ته چې ته د هغې ریفر وګوره په هغې کې خپل جنرل سیلز ټیکس وي خلک وایي یاره وایي تاسو وایي ټیکسونه نه ورکوئ تاسو ته د بجلۍ بل کتلی دی هغه اکچوال بجلي څونه په هغې کې ټیکس څونه تاسو ته د اوبو بل کتلی دی په هغې کې څونه ټیکس وي تاسو ته د ګیس بل کتلی په هغې کې څونه ټیکس وي بیا تاسو راځئ او تیلو له راشئ لیټر میلاویږي څنګه او دی خرڅېږي په پاکستان کې څنګه او بیا لا بل قانون ته پکې وګوره چې د ملک په نورو سیمو کې به پیټرول یو شانتي یو چې سواد ته رارسي نو په ده باندې بیا هم لیټر چې کوم دی نو 2 روپۍ دي که 3 روپۍ دي دا پرې نوره سیوا شي چې یاره تقریبا که نه دا پرې سیوا کېږي چې یاره دا وایي د لرې نه راوړی کېږي یاره ته زمانه په دونه سیزونو کې ټیکس اخله د خپله خزانه پرې ډکوه بیا هغه د مختلفو تنخواګانو په شکل کې د مراتو په شکل کې اله او په دې دپاسه بیا په ما بدماشي هم خرڅوه نو دا خو دا خلک راویښول غواړي دې خلکو ته ویل غواړي چې وروره ستا بچوړی چې که د مور پی یې نه او دی د ډبي پی خوري نو د دغې غریب نه د ټیکس شروع شي او هغه بوډا
چې هغه غریب د 85 کالو زموږ بوډۍ مور شوه، زموږ بوډاګان پلاران نیکونه شو، دا غریبانانو چې موږ کوم ګولۍ وړو نو هغه بوډا د دې وړوکي خس کې د پیو د ماشوم نه والا د هغه بوډا پورې ټول ټیکسونه ورکوي او د دې ټولو ټیکسونو نه چې کوم دی نو زموږ د اے سی صاحب، ډي سی صاحب، کمشنر صاحب د دونه بیا لاندې او ردونه باندې د ټوټل بدماشان مدماشان دا زه خو دې ته تاسو ته وی آی پي پروتوکول کلچر وایي، زه ته بدماش کلچر وایم. دا ټول بدماش کلچر چې کوم دی دا زما د جیبه چې کوم دی زما په تنخواه باندې دا بدماشي په ما کېږي. په دغه کې خو هېڅ شک نشته چې ټیکس مونږ ورکو ډېر زیات ورکو. ټول پلازي نه والا صرف په دې ټول پلازو باندې د ورځې په ایرباو ټیکس یا په کروڑونو که پکې غلطي کېږم نه دا دغه کېږي کلیکټ کېږي نو د دې نه والا او د اوبو پورې مونږ ټیکس ورکو. زما په خیال کار د دوی سره داسې چل په کار دی که نه، سوشل میډیا دور دی که نه، سوشل میډیا دور دی دې نه فایده اخیسته غواړي. په دې کې به دا چل کوو چې کم کس هم په مونږ له پاسه راختو کوشش کوي، چې کم کس هم مونږ د سایډ لاین کولو کوشش کوي، هېڅ هم نه کوو، موبایل به کولاو هغه نمبر پلیټ پې پکې دا کیپچر کوو څنګه چې تاسو دا ویډیوز کړي دي دغه شان به کوو. یو پیر دا روایت جوړ شه. یو بله خبره سرکاري ګاډي چې شین نمبر پلیټ پې لګېدلی دا د دې مقصد دا چې دا به د سرکار د کارونو ریلیټډ استعمالیږي، دا به د ذاتي کارونو دپاره نه استعمالیږي. نو دا یو کلچر هم کوو چې څوک هم دا چل کوي دا بدتمیزي کوي هغه به ریکارډینګ کوو دغه سوشل میډیا ته به یې کوو. هېڅ هم نه کوو. نور زموږ د چا سره د شر او د دې څه کار نشته، موږ به صرف دا کوو چې څوک څه کوي هغه به ښایو. او یو دویمه دغه چې دا شین نمبر پلیټونو والا چې د سرکاري ټایم نه علاوه کم ګاډي راوباسي او د قوم سره خیانت کوي، د قوم پیسې خوري، هغه هم خلکو ته ډېر ښه سجیسشنز. یو سجیسشن زما زه چې د چا سره ګاډي کې کېنم هغه زموږ استادان دي یو قسم لا او هغوی یو زبردست عمل کوي. څو پیرې ما په هغه عمل ولیدل. په دې خپل لاین کې رواني چېرته هغه د خپل پوزیشن نه ډېر ښه پوزیشن ولا خدای پاک ورکړی دی، هغه د خپل پوزیشن نه ناجایزه فایده نه چوتی، د بل چا لاین ته چېرته هم نه وړي. خو چې په دې لاین کې دته مخامخ هر څوک راغی، زید امر بکر، اے سی، ډي سی، کمشنر، خدای دې کړي چې څه ډېره غټه عهده ولیني، خو چې دا مخامخ راغی دی ته خپل ګاډی نه لرکوي. او چې دا غاړې اکثر هغه دوی چې اکثر هغه ویسل وهي او د لاسونو وهي او هغه ټوپکې موپکې او اخواشه او ته په خپل ځای ولاړي چې کس راشي دی ورته وایي یاره جي زه خو په قانون بالکل ټیک ولاړ یم، ته قانون ته وردننه شه، د خپل لین ته وننوځه په هغه تر پورې شه. نو زه وایم چې هر سړی ته یې زه یم د کیمرې نه شاته ملګری دی دلته کې چې څونه هم خلک دي چې څوک هم د قانون خلاف راتلو دا که د پولیسو ګاډی ولې نه دی دې ته مخامخ دغه ګاډی ودرول غواړي او دله صرف اخلاقي شکست ورکول غواړي. زه غلط یم که ته غلط یې، که دی له پاسه په دې باندې بدماشي کوي او دغه کوي نو موږ خو د چا د شر نه یو، رو به ترې ګاډی اخوا کړو، خو کم از کم دا احساس خو ورکول غواړي چې ملګري غلط رالي. سر که دا روایت وشو دا خو به ډېره زیاته ښه شي. دا خو ډېر ستاسو کوم ملګري چې دا ډېر د زړه کار کوي او مونږ رایجه کړی دی او په دې روایت خو به ډېر زر دا ختم شي، په خپله به بیا یېرېږي دا چلونه به نه کوي. نو بس ګپ یې ډېر ولګو هم په دې به یې نن ختمه کړو.